دا د یو اهل حدیث ویډیو مونږ ته چا راولېږله دارالافتا ته د څو ویډیوګانو مونږ ته راولېږلې. حضرت شیخ صاحب په خوب باندې یو اعتراض کړی دی. حضرت شیخ صاحب په خوب کې چاته بیان کړی شو شاګردانو ته فرمایلی دي چې دا تاسو میډیا ته مه ورکوئ. نو چا چې دا کار کړی دی اگر چې که په دې نیت یې کړی وي چې الضرر الاشد یعنی د وهابیت د فتنه چې ده یزالو بالضرر الاخف، که په هر یو اراده یې کړی نو ښه کار یې نه دی کړی شاګردانو چې میډیا له ورکړه. خو چې ور یې کړ نو د اهل حدیث په اعتراض وکړ چې د حضرت شیخ صاحب چونکې هغه خو ټول عمر دومره خدمت د شیخ صاحب په شان باندې په دنیا کې د تر اوسه پر د حدیثو چا نه دی کړی کم خدمت چې دی کوي دا خو دوی ومني. او بیا دا ده چې حضرت شیخ صاحب په د خوب باندې چې په تقوا باندې په فضیلت باندې په علم باندې دا اعتراض نه دی کړی، فقط دومره ویلي حدیث یې بیان کړی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چا خوب کې ولید هغه خوب کې نبی علیه السلام فرمایي زه یې ولید. دا حدیث د بیان کړی دغه ابو عبدالله چې کوم اهل حدیث دی معترض چې کوم دی یو اعتراض یې کړی دی چې هغې کې د ویډیو چې ماته چا رالیږلي چې د هغې جواب پکار دی. اگر چې شیخ صاحب که خبر شي هغه به وایي شي جواب نه دی پکار، خو زه د خپلو متعلقینو چې ما نه سوال کړی هغو ته جواب ورکوم. اهل حدیثو ته چې کوم د دې امامانو یعنی د ابو عبدالله شو ابو حسن شو یا امین الله بشوي د دې تقلید کوي هغې اهل حدیثو ته د دې اعتراض جواب ورکوم. که د دې اعتراض جواب دوی له زه ورکړم نو امید دی چې دوی به د دې تقلید بیا پرېږدي د دې نام نهاد مجتهدینو. اعتراض یې دا کړی دی چې حضرت شیخ صاحب فرمایي چې ما په خوب کې نبی علیه صلات وسلام ولیده نو رنګی ګیره وه. اگر چې په ترمذي شریف کې راغلی چې قص اللحیه نبی علیه صلات وسلام چې و هغه ګڼه ګیره وه خوندو. نو چې څوک دی وایي دغه شیخ د دوی مجتهد چې کوم د امام چې د اهل حدیثو دی دا اعتراض کوي چې چا چې نبی علیه صلات وسلام په ګڼه ګیره کې نه ولیده گویا کې نبی علیه السلام یې نه ولیده. نو ستا نه یو سوال دا د اهل حدیث مجتهد چې نبی علیه صلات وسلام خو د ګیره چې وا دا تدریجن ګڼه شوې وه که نه نبی علیه السلام که چا په 25 سال عمر کې ولیده یا په 30 سال عمر کې ولیده. نبی علیه صلات وسلام که 62 سال عمر کې چا نه ولیده په ځوانۍ حالات کې ولیده نو بیا به تور نه دغه توقع کوي چې تا ګڼه ګیره کې ولې نه ولیده. ګیره د نبی علیه صلات وسلام بچپن نه ګڼه راغله که تدریجن راغله دا خو بدیهي امور دي. دې کې خو په دې خو څوک اعتراض نشي کولی. حضرت شیخ صاحب چې خوب بیان کو په دې کې دا ویلي چې ما په 62 سال عمر کې نبی علیه السلام ولیده چې رنګی ګیره وه. نبی علیه صلات وسلام په حالت شباب کې لیدلی دی. نبی علیه السلام که څوک په حالت شباب کې وویني نو ستا په څه اعتراض. امید دی چې ستا د سوال چې کم جواب دی په دې سوال کې تا ته ملاو شو جواب ستا اعتراض ختم شو. بل اعتراض دا کړی بله خبره واوره د دې اهل علم د پر اهل فقه د پر اهل بصیرت د پر جواب دا دی په کتابونو زمون کتابونو کې دا جواب لیکل شوی دی. تا د پر نه دی تا ته مې دا جواب درکړو تاسو اهل حدیثو ته د دې جواب که تاسو کولی شو قیامت پورې وخت به جواب به ونه کړي. مونږ اهل علم د پر اهل فقه اهل بصیرت صحیح مسلمانانو د پر جواب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان دی آینې د حدیث نه ثابت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان دی آینې دی. نو څوک چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل د خپل اعمالو مطابق ویني. حضرت شیخ حسن جان صاحب زمونږ استاد دی په حدیثو کې مونږ ته وایي او فرمیل چې کله ما سبقونه ختم کړ نو زه دلته ټیچر ولګېدم نو بیا مدینې ته لاړم سبقونو نه بعد مدینې کې ما حدیث وی نو لا تلی نه وم چې ما نبی علیه السلام خوب کې ولیده چې دی په لحد کې دی نبی علیه السلام مبارک خو لیکن ګیره یې وړه وه. نو ما په لاس راښکلو او راپاسېدم او ما تعبیر وکړو چې زما ګیره خپله پای کې ما کینچي واله نو بیا مې توبه وبسله. دا حسن جان صاحب موږ ته دا خوب بیان کړی په خپله باندې. نو څوک چې په کوم مرتبه کې وي نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان د آینې هغسې ویني نبی علیه السلام. دا خو اهل علم د پر جواب تاسو د پر نه دی. تاسو په عقل په پلکونو باندې ګزرونه ورکوي شریعت ته. تا ته مې عقلي جواب درکړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څوک ځوانۍ کې وویني نو رنګی ګیره خو به یې ویني که نه. که ته وایې چې نبی علیه السلام په 25 سال کې هم ګڼه ګیره وه دا د کم حدیث نه ته یو حدیث نه ثابته ته داسې حدیث وښایه چې په هغې کې وي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به خامخا ته په ګڼه ګیره کې وینې. دا حدیث نه ثابته که 30-40 منټ ویډیو دې کړی یو حدیث دې پکې ویلې ټول د اکو بکو ویلي دي او ته د زمونږ اکابرین علما کرامو پسې سترګو ته یو په اورنجه واچوې ویډیو ته کښېنې د ویډیو د په امام ابو حنیفه رحمت الله باندې خوږه اعتراضونه کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 80% دین چې قرآن او حدیث خلاف راخسته دي
او ځنه خوبونه د بیان کړي په هغې خوبونو کې رد په تقلید نه دی کړی، په غیر مقلدینو کړي. څومره خوبونه چې تا بیان کړي چې امام نبی علیه الصلاۃ والسلام خلکو ته وایي چې امام شفیع صاحب پسې لاړ شي، امام ملک په خو ته لاړ شه که نه امام شفیع پسې. هغه خوبونه خو تا د تقلید په حق کې بیان کړي دي، په هغې زموږ اعتراض نشته، هغې جواب نه درکوم، هغه تاسو ته جواب دی. البته تا د امام صاحب متعلق دا ویلي چې امام صاحب 80% که زه درته ووایم چې امین الله بشوري چې دا 80% نه وایي 50% دین د قرآن او حدیث خلاف بیان کړی، نو تا ته به غصه نه درځي؟ ته امام صاحب چې ټوله دنیا منلی دی دغه مجتهد ته وایه چې هغه 80% د دین چې دی هغه د قرآن او حدیث خلاف، دا امام شو؟ څوک چې 80% د قرآن او حدیث خلاف دین بیان هغه امامي که بل څه شی وي؟ هغه تاسو غوندې کسان دي، ستاسو اجتهاد زه ته ښیم، د امام صاحب درته ښیم. یو چلنج در کوم، مسله به ختم شي که زما چلنج تاسو قبول کړه اهل حدیثو ټولو ذریاتو ته. یو اجتهاد ستا اجتهاد ما په ویډیو کې لیدلی، تا خلکو ته ویلي چې څوک ویلینګ کوي په موټرسایکل باندې اکسیډنټ یې وکړو نو دا خودکشي وکړه، نو تا اصول دا جوړ کړه که څوک هم بې احتیاطي وکړي نو دا خودکشي ده چې مړ شي. او په دین خو موږ ته دا اصول ښودلي دي چې څوک په قصدن په ارادې سره خودکشي وکړي، عمل داسې وکړي چې ځان هلاک کړي، اراده یې وي، نو هغه خودکشي ده. ستا اصول خو داسې دي چې هر څوک ته که مثلا یو وبډې والا ستنې ته خیږي هم راوغورځېږي ته به وایي دا خودکشي ده. ستاسو یو بل مجتهد ابو حسن صوتی د هغې ویډیو په د یوټیوب باندې چلیږي، ستاسو هم چلیږي، هغه وایي چې نسوار اصول بیانوي چې د نسوار ولې حرام دي، حلال و حرام، حلت و حرمت فیصلې یې هغې د پر اصول امام صاحب جوړ کړي، دی هم جوړوي، دی وایي چې دا اصول نسوار ځکه حرام، څوک چې نسوار واچوي نو استرخاء مقعد ورسره کېږي. ستاسو دومره کمزوري استرخاء مقعدونه دي، الله دې تاسو باندې رحم وکړي. تاسو قبض کشا دویانې چې څوک استعمالوي نو دا خو اصول داسې شو چې کم یو شی استرخاء مقعد راولي نو حرام شو. دا ستاسو ابو حسن او ابو عبدالله ستاسو اجتهادیات دي، او تاسو پسې هم خلک روان هم دي اهل حدیث. امام صاحب پسې نه ځي، پسې بدره دوی تاسو پسې. تا ویلي چې امام صاحب متعلق وایم چې یو مسله تا ویل 80% نه، یو مسله ته په ویډیو کې بیان کړه یا ماته زما چیلنج قبول کړه، صرف یو مسله ثابته کړه چې د قرآن او حدیث خلاف د احناف یو مسله مفتبهی مسله ثابته کړه د امام صاحب والا چې د قرآن او حدیث خلاف وي، نو بس بیا ستاسو اجتهاد په ځای باندې مونږ به د امام صاحب په ځای باندې کینو په اجتهاد په ګدۍ باندې. دویمه مسله دا ده چې مونږ وایو قسم سره وایو چې تاسو ټول لمونځ روژه زکات څومره عبادات امام صاحب نه زده کړي، او په قسم سره وایي ته ما سره په دې کښېنه چې ته ټول لمونځ د امام صاحب نه زده کړي، یو مسله د قرآن او حدیث نه ده زده کړي، ته ما سره کښېنه چې زه درته ثابت کړم. الله اکبر نه به شروع کړو چې زه درته وایم ته ټول لمونځ چې د اهل حدیثو د امام صاحب نه زده کړه. درې مسلې پکې اختلاف فی تاسو راوړئ، رفع الیدین ولا امین بالجهر ولا فتحه خلف الامام، صرف دې دپاره چې اهل حدیث وایي چې دا خو ګوره د امام صاحب مخالف دي. نور خو ټول لمونځ د امام صاحب نه زده کړی، زه درته ما سره کښېنه، ما ته چیلنج دی. څومره د چیلنج دپاره وخت د دوو خبرو چیلنج دی چې امام صاحب یوه مسله ثابته کړې د قرآن او حدیث خلاف، او بله مسله ده چې تاسو ټول لمونځ یا ټول عبادات امام صاحب نه زده کړی، زه درته ثابتوم، تاسو ماله کښېنئ. نو دې دپاره تاسو دپاره ټول ذریات سره راجمع شي د یوه مسله هم چې دا تحقیق پې وکړو چې کومه مسله به تاسو راوباسئ، او بیا ما سره کم کس تاسو کښېني په دې باندې میټنګ وکړو قیامت سبا پورې تاسو لپاره وخت، خو تاسو به زما چلنج جواب رانه کړي. امید دی چې داسې غلط خرافات په میډیا باندې مه نه خوره، اکابرینو خلاف په زهر فیشني نه کوي، او امید دی چې آینده دپاره به دا کار نه کوي. الله پاک ته اهل حدیثو د فتنې نه چې اکابرینو اولیاء کرامو د ګستاخۍ نه دی الله پاک ټول مسلمانان د دوی شرور نه په امان کړي.